أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إن شاء الله العزيز صحابه کرامو اهمیت فضیلت او بیا داغي ان شاء الله واقعات هم شروع کو یو صحابي حالت داغي نمخ کې د یو څو خبرې ضروری دي. سورۃ المائده ذکر رب العالمین فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پاک پورا سواغا چتا تا نازلیگی استاد رب د طرفنا انزل الیک د الله د دین خبره چتا تو اور یو بل ته بیانوي، دا معمولی کار نه، دا د پیغمبرانو کار دی. تاسو دې خبره ته خیال وکړئ، ډیر غټ کار دی. مدابعه ته کولی چې کله خپل د لدرځي کنه خپل انسان له سم مسله معلومي نو بل ته بیان. حدیث د بخاری دی، بلغوا عني ولو آیه، زمانه نور خلق ته ورسوي اگر که یو آیت دی. بل یو حدیث کې راغلی چې ولو حدیثا، اگر که یو حدیث وي نو د الله دین چې دی قرآن او حدیث، الله دین چې دی قرآن او حدیث. دا چې کله د قرآن یو آیت ته واوري د باغې د ځان پوه کو، یو حدیث ته واوري د باغې د ځان پوه کو او بل ته ورسو، دا عظیم کار دی. دا کار به څنګه کېږي؟ فل یبلغ الشاهد الغائب، دا صحیح بخاری حدیث دی. کوم کسان چې یو ځای کې موجود وي یو بیان واوري نو هغې بیان خلکو ته ورسوي، کوم چې نه راغلي. دا تاسو چرته کې دا کار کوئ چې لکه کوم کسان درس ته نه کښېني هغې ته تاسو وایي چې هغه درس ته کښېنه، درس وایه. داسې کسان تاسو ته معلوم دي چې هغې درس ته کښېني نه، موضوع کې بلکل وایي چې نه کښېنم قسم یې خوړی دی. تو ته دا وایي چې قسم مات 3 روزې ونیسه کښېنه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د نیکۍ نه قسم وخوړ نو هغه مات کړه، کفاره ورکړه او هغه کار شروع کړه، نیک عمل هغه شروع کړه. ځکه که دغه څه دی. بل حدیث ترمذی کې نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، الله دې هغه کس تر تازه او خوشاله ساتي چې زمانه څه هم واورېدل. د الله پیغمبر به څه بیانول؟ قرآن حدیث. نو زمانه څه واورېدل او بیا بل ته ورسول، خو څنګه ورسول؟ څنګه چې اورېدلي. دا نه چې تا یو بیان چې دی هغه واورېده او عالم یو څه ویلي دي او ته ترې بل څه جوړ کړي او بل ته بیان کړي چې یاره نه په مسله کې دا ووایي، هغه د سره ترې نه خبر نه. دا یو غټه مسله ده. ډېر خلک دي هغه یو عالم پسې هسې یو خبره جوړه کړي، دا یې ووایي او دا یې ووایي دا یې ووایي، هغه د سره اړویلي نه. نن سبا دا کار ډېر کېږي. د یو عالم د بیان نه یوه حصه راواخلي ریکارډینګ او هغه چاته واوري وګوره دا یې ووایي، د هغې هغه مخکې او وروستو هغه څه وي نو هغه ترې کټ کړي نو بس کس وایي وګوره دا خو ډېره غلطه خبره یې کړې. پکې نه هغه خبره بیان کړي او وروسته یې په هغې رد کړي چې دا خبره خلک کوي خو دا څه وي. نو ډېر زیات خیانت کېږي او ډېر زیات ظلم زیاتې کېږي په دې معامله کې. هغه یو عالم لیکلي دي د هغې حدیث لاندې چې رب العالمین فرمایي چا چې زما اولیاو سره دشمني وکړله نو زما ورسره د جنګ اعلان دی. نو وایي چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي که دا اولیا عالمان اولیا نه نو بیا به اولیا څوک؟ خبر ورته یو عالم سره هغه د الله ولی نه دی نو د الله ولی بیا څوک دی؟
چې قرآن حدیث ته زده کوې نو ته د الله ولي جوړېږي. څنګه؟ یعنې ایمان دې سیوا کېږي او تقوا در کې پیدا کېږي، د الله یره در کې پیدا کېږي او د الله ولي جوړېږي. الله دې موږ ټول داسې مؤمنان د الله ولیان دي چې ایمان پکې وي او تقوا پکې وي. او دا زه ځان نه خبره نه کوم، قرآن کې راغلي سوره یونس کې چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کوم چې د الله اولیاء دي هغې باندې به یره او غم نه وي، د یرې او غم ټول خلک تباه دي. نو چې د الله ولی جوړ شي نو یره او غم به دې ختم شي. نو د الله ولی به څنګه جوړېږي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، چې ایمان دې راړه او تقوا درکې ده نو د الله ولی به جوړ شي. بل حدیث صحیح مسلم کې دی 18 نمبر. نبی صلی الله علیه وسلم به خلکو ته وایي چې احفظوه واخبروا به من وراءکم. دا زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم دا یادې کړئ، دا وساتئ ځان سره، او ستاسو نه وروسته چې څوک دي هغې ته یې ورسوئ. وروسته څوکي انسان د جومات نه یا د مدرسې نه چرته ځي، بیا یا د کار ځای نه چرته ځي واپس، خلک وایي چې ځي ځي امازو له به راځي، چې ځي ځي نو کور له به راځي. نو کور له به لاړ شي، کور کې مې ماشومان وي، کور کې ښځې بچي وي، نو هغوی ته به یې بیان کړي. نن درس کې دا یو خبره مخکې دا وشوله چې کوم کسان موجود وي هغوی دې دا خبرې هغه چا ته ورسوي چې هغوی نه وي موجود، نه یې راغلي. یو حدیث داسې بیان، بل حدیث داسې بیان شو چې تاسو دا خبرې خپله یادې کوئ او بیا وروسته چې کوم خلک دي هغوی ته ورسوئ. نو دې دواړو کې دوه خبرې راغلې، یو کور والا او یو ملګري دوستان پړوسیان. دا دواړه په دې حدیث کې دواړو حدیثونه معلومه شول. نو کله چې موږ دا طریقه شروع کړو ان شاء الله د دین کار هغه په مخه په ترقۍ باندې روان شي او موږ د دین علم هغه حاصل کړو. اوس ماته یو عالم خبره کوله چې د جماعتونو حالت اکثر دا دی چې خلک صرف جمعې له راځي، د جمعې بیان له، او هغه جمعې بیان له هم داسې راشي چې د مونځو درېدو ټایم یې نو راشي، نیمګړې خبره واوري نو په صحیح پوه هم نه شي، او بیا چې ناست وي نو کله یو خوا سوچ کوي کله بل، او ګړی ته بیا ګوري چې څه ټایم به مونځ درېږي او مونځ به ختمېږي چې بیا واپس ځم. نو عمر یې تېره شي، زندګي تېره شي او د څه نه خبر نه شي. حالانکه که موږ د الله او د الله د رسول د ویناګانو نه په صحیح طریقه ځان خبر کړو نو د الله وینا ډېره خوندوره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناګانې ډېرې خوندورې دي. موږ سره بس نه وي، خو دا وینا د الله او د الله رسول به موږ له خوند راکړي او مزه به راکړي. دا زموږ لپاره رزق هم دی. که موږ بیماریان وو نو موږ لپاره دا تسلي ده، شفا ده او علاج دی. که موږ اوږې تږي یو نو دا موږ لپاره غذا ده او خوراک دی. که موږ کمزوري یو نو دا قرآن او حدیث الله او د الله رسول وینا موږ لپاره طاقت دی. طاقت سړي کې طاقت پیدا کوي، حوصله پیدا کوي، قوت هغه پیدا کوي. کله کله داسې شي لکه سلف صالحین او غټ غټ علما وو، نو هغوی به د دې خلکو نه تنګ شول چې خلکو به د الله او د الله د رسول وینا قدر نه کوو که نه قدر، نو تنګ به شول. دي نو ورته به یې وایي چې نن نه بعد تاسو ته یو حدیث نه بیانوم، یو درس نه کوم. دا تاریخ درک دی. یو میاشت به راته درس ونه کوي، تاسو خوړو د دې یو قدر نه کوئ، اړوایي نه چې دا څه شی دی. ابو هریره رضی صحابي دی، خلکو ته یو ځل ووایي په قرآن کې دا دوه آیتونه نه وي نو ما به تاسو ته یو حدیث هم نه وي بیان کړی. کوم آیتونه؟ هغه آیتونه ولوستل، هغې کې یو آیت دی چې ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. بېشکه هغه خلک چې پټوي هغه دین چې الله نازل کړی دی، واضح دلیلونه او هدایت الله نازل کړي دي او الله واضح کړي دي خلکو ته، او دا
دغه کسان د خلکو نه پټ کی په دې باندې د الله او د خلکو لعنت. نو د دې د وجې نه او بل هغه آیت چې الله رب العالمین به ورته د رحمت په نظر نه ګوري دا چې کس ته د قیامت پر ورځ نه به پاکي او دردناک عذاب کوي د لپاره. وای د دې یاري نه زه تاسو ته حدیثونه بیانوم کدا نه ما به تاسو ته حدیث نه بیان کړم. دې نه دا معلومه شولا چې علم داغي قدر کول داغي دا بیان او دا علم اوریدل بل ځان باندې الله یو لوی نعمت ګڼل پکار. قرآن کې اکثر دا راځي چې ته هغه چاته نصیحت وکړه چې فائدہ ورکړي. اوس چې دنو دا چې دا د لرګو د منډه تاسو کته مثلا منډه چې هغه ته ماته مو تیندک وای او چتی ته تعالی کله کله دا تندې وای. نو بعض کسان چې هغه ته بت خیر رسول والے هغه تعالی دا تندې وای. نو دا چې موږ نه جوړیږو بلکې موږ به فائدہ اخلو د قران او د حدیث. قران او حدیث نه اوسره فائدہ نه اخلي نو الله رب العالمین خلق داغه نه محروم وي. پاتې مکی والا ته وګوره نبی علیہ السلام څنګه نبی علیہ السلام ته لاړو مدینه ته لاړ مکی والا ته ورو کې پاتې سور وخت ورو کې خبره تا سوچ وکړه. بل حدیث ابو داود کې راغلی دی چې من سئل عن علم فكتمه چانه چې د علم څخه تاسو کړی شو دا هغه مسله پټه کړله الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. الله پاک ورته د اور واګه واچي د اور واګه ورځ د قیامت. او نن افسوس دا دی چې ډیر خلک د خپل اصل او صحیح دین نه دي خبر. رواجونو نه خبر دي د مليانو خپل خواهشاتونه د ډلو بازونه دا غینه خبر دي. الله سے فرمایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمایلی دي دا غینه اکثر خلک نه دي خبر. سو اسه دانو هم جلا سوچت کېږي نه اسی وامه تاسو تاسو کې سوچ دي لاس خیر د مو څه تاسو کې سوچ دي چې قرآن ټول په ترجمه ویلې ده او دا سی ویلې ده چې هغه دا ویلي چې راشه مانه تاسو ته چې کوم ځای کې تاسو کې زه د جواب درکوم چې د دې آیت دا معنی د جمعات به دا یو موږ دلته خبره نه ده اکثر ځایونو کې ته دا تاسو کا جواب وا تا چې یو کس نیم را پاسې دا هغه ته وی چې ما ټول قرآن ویلې ده په ترجمه باندې او مال راځي مانه تاسو کا زدل جواب دا حالت انګلیش خلکو زده کړی او میتھمیټکس زده کړی دی بایولوژي زده کړی دی فزیکس زده کړی دی په خدا د دنیا ضرورت خو لیکن د ضرورتو مقصد دا نه دی چې هغه ضرورتو کې ته دومره ورغوفه شې چې مقصد هم یې کا هغه کې ته دومره ورغوفه شې چې الله دې ورپسې هېر کړی دی او رسول الله دې ورپسې هېر کړی دی او جنت دې ورپسې هېر کړی دی. وختي یو واقعه ما پړاو کړل وې دا یو مسافر په لار باندې روان مقابلی والا ته وی چې ما ځان سره کې زیواز وای چرته دی ریاض ته زم ریاض دا سعودي کې یو ښار وای راځه چې روان کړل د مخ کې یو شاړې ته بوتل لري وای دا خو تاسو په غلطه لار باندې رااله ریاض لار خدا نه ده واغی ورته وی دا موږ لپاره ریاض ده ریاض یعنی باغچو ته وی باغی دا موږ لپاره باغچه ده موږ تاسو یې ځای لوټ کوو خبر وایي چې نو خلکو ځان لا یو باغچه د دنیا جوړ کړی د پات چې ګډه په ګډه کې نو یې باغچه کې مجنت یې کړل د جنت باغچه د دنیا د باغچو د وجه نه د دنیا له خوراک پاک د وجه نه هغه هېر کړی دا تاوان دی دا څه ګټه نه ده. د صحابه کرامو تذکره شروع کوو
هغه کې اول قول د امام ابو زرعه رازی رحمت الله علیه دا یو کتاب دی الکفایه فی علم الروايه بل کتاب نو تهذیب الکمال هغه کې دا خبره لیکلې وای کله چې ته یو کس کوی نه چې د صحابه کرامو بدی بیانې پوه چې دا زندګ انسان ځکه چې رسول حق دی قرآن حق دی او دا قرآن او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا مونږ ته چار رسول دي صحابه کرام نو صحابه اول گواهان دي د قرآن او د حدیث اول گواهان دي د کلام د الله او د کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې تا د اول گواهان تا د غي باره کې خبرې شروع کړې چې دا خراب خلکو او مقصد څه دی د دې قرآن او د حدیث نه خلک اړول غواړي وې دا بدبخت خلک دي ولی یبطل الكتاب والسنه د قرآن او سنت چې د کتاب او سنت دا باطل کول غواړي ختمول غواړي نو دا بنیادی خبر اول انسان چې د ایمان نه قدا ده چې هر یو صحابي سره بمینه کوي هر یو صحابي صحابو کې چا پسې وون خبرې نه چې دا صحابي دا څه ده بعضې دا نوجوانان چې کوم ناس خاص کر خوش ولې تاسو په دا خبره ډیره ضروري ده نن سبا یو وایرس چلیږي وایرس هغه دا دی چې صحابه کرامو کې خصوصا معاویه رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه دای په څه خبرې صحابو کې یو په څه خبرې نه هغه ټول عظیم خلک دا ټول خلق را جمع کی د دې هغه نیکه هغه یو صحابي نیکو ته نه صحابه کرامو ذکر او مخکې کتابونو کې مراغله تورات مخکې کتابونو د قران نه مخکې کوم کتابونه نازل شوي دي نو دا غي څه نمونه تورات انجیل زبور دا سنور ملکه سوره سبح اسم ربك الاعلى کتا ارستاسو هر جمعه کې اوري هغه کې وی چې صحف ابراهيم او موسی صحیفه یعنی واړه کتابونه د ابراهيم عليه السلام او موسی یعنی مختلف پیغمبرانو له کتابونه ورکړي شي ګڼ کتابونه الله ورکړي نو مخکینی کتابونو کې د صحابه کرامو تذکرہ او ذکر هغه راغله سوره فتح کې ذکر دی تمام کتابونو حواله ورکړی دا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وی محمد صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر دی او د سره چې کوم ملګری دي د کافرانو لپاره سخت دي او د یو بل لپاره نرم دي دا یو صفت دوه لکه یو کس سره انیشي او سینا راوباسي یو مسلمان سړی دا او چې دا کافر چې د مسلمانانو عزتونه لوټي هغه د لپاره نرشه دا سمجھته سب مسلمان تسترګي راوباسي کافر تسترګي راوباسي وې صحابه په آپس کې رحم دل دي او د کافرو لپاره سخت دي او ته به ویني چې کله په رکوع لاړ کله په سجده پراته دي الله فضل لټي د الله رضا لټي او د دې په مخونو کې د سجدو اثرات الله کوي یو نورانیت پکې لای لکه بلال وجه تکتور تاسو خبره وایي کوئی تکتور د شکل نه ولیکن الله ولا یو نورانیت ورکړو خلق په راپون ټول دا ټول چې کله د شام نه مدینه ته ځل راغله او باندې شروع کړه ټول مدینه په راپون د مینې د وجه محبت حالانکه رحمتو دا چې الله پاک ولا نورانیت د ایمان ورکړو او سړی به توري او د ایمان هغه رڼا به الله پاک
اگر اوسته د خلکو زړونو کې به اثر وي د هغې محبت به وي وایي دا په تورات کې دا خبرې دا صفتونه د دې ذکر شي او انجیل کې د دې دا صفت ذکر شوی دی چې لکه یو فصل وي خلک تخم وکري تخم نه بعد چې دی هغه تیغ راوځي بیا هغه ورو ورو غټېږي مضبوط شي کلک شي تر دې چې هغه فصل مضبوط جوړ شي نو زمینداران ورته خوشاله شي نو دا صحابه کرام یو صحابي به دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلو تر دې چې یو فصل جوړ شي او نبی علیه السلام خوشاله شي مسلمانان خوشاله شي او چې کوم کافر خلک وو هغه ختم کول په دې باندې وګوره د صحابه څومره یو بهترین مثال په تورات کې او بهترین مثال په انجیل کې هغه دی بل د تورات یو کې صورت دی دا غینم دی سوره استثناء باقي کې دا دي چې پیغمبر برازي او لزر کسان دور کوي لزر تاسو ماته وایي چې نبی عليه السلام کله مکه فتح کوله څومره کسان څومره صحابه سره تاسو دا چا پڑھا کړی تاسو کتاب کې نه مکه چې فتح کېدا نو نبی صلی الله علیه وسلم سره 10,000 صحابه مخکینی کتابونو کې ذکر دی چې پیغمبر براشي او دا صفات بل یو صفات د مخکې کتابونو سنن دارمی کې او مستدرک حاکم کې راغلي علامه بغوی ذکر کړی دا کعب الاحبار چې دا د مسلمانانو یو عالم چې تورات او انجیل او په دې باندې ډېر پوه لکه نن سبا چې ذاکر نایک دی هغه ته څنګه د يهودو او د نصاراو د هندوانو د سکانو د کتابونو حواله یادي خیال دی او دا کعب الاحبار دا یو عالم هغه وایي چې دې کتابونو کې ذکر وو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دیبا بجبه نه جبه نه بچاله تکلیف او نقصان نه ورکړي سخزړې بنئ بازارونو کې بچغې نه وباسي چې څوک ورسره بد وکړي نو د بدله په بدای سره نه ورکوي بلکې خلک معاف کړي او بخنه وکړي او د ده چې کوم امت به وي هغه به د الله ډېر زیات صفتونه بیانوي حمادون به او هر خبره باندې چې خېږي نو د الله تکبیر به بیانوي د الله لوی به بیانوي اوس یو سنت طریقه د هغه څه ده چې کله ته په سیړو خېږي یا په غر باندې خېږي نو څه به وایي الله اکبر او چې په کته ګوزېږي نو څه به وایي سبحان الله که هغه د جاز سیړی او که د جومات سیړی او که د کور سیړی خبره پوه شوې چې په بر ورخېږي نو الله اکبر الله اکبر یعنې زه لوی نه یم الله لوی دی په کته چې راکوزېږي نو ته وایي چې ګوره زه په کته روان یم خو الله په کته نه دی روان الله پاک دی الله ډېر اوچت دی سبحان الله نو د الله لوی بیانول او وی دا پنسي چې دي که نه دا به د دې ګیټونه اوچتې دي په پنډی باندې وي پنسي دا یو اهم مسله ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا پنسي ستا د ګیټونه ښکته وي نو چې څومره پنسي دې ښکته وي نو دومره عیسی دا به جهنم په اور کې سوځي نو چې دا په اور کې سوځي نو مطلب دا دی ته به جهنم ته ځي دا خو نه چې ګنې شپه دې په جهنم کې را نور به جنت کې مسله باندې پوه شو عمر فاروق رضی الله عنه زخمی کړی شو تاسو پته حمله کوي شولا خنجر او داسې زخمی چې هغه ټیم دا ټانکې مانکې دا کیسې میسې داسې صورت جدید علاج وغیره نو چې دودي ولا ورکړل دود هغه دودي په دې ګیډه باندې راوړل ما څه خبره وکړله چې عمر فاروق رضی الله زخمی شو او په خنجر باندې وو او بیا صحابه کوشش کوي چې دې قشي علاج ولګاو ولیکن چې دودي ولا ورکړل هغه دودي په ګیډه باندې راوړل بهر کوشش هغه پوښول چې بس کېدو چانس یې نشته ده هغه
وصیت شروع کړ. دې کې یو کس رالی، یو ځوان نوجوان هلک پنسي ښکته دي، څومره تکلیف کې دی که نه، د تکلیف کې خلک چې دی نو هغه وایي یاره په څه کې او تاسو او د هغې د دین باندې غیرت ته وګوره. هغه کس چې ولید هغه ته وایي ځوانه دا پنسي اوچتې کړه، ځکه یو خو پنسي به دې څښا کېږي نه، او بل چې دی پیغمبر فرمایلی دي چې دا پنسي ښکته نو دا د جهنم په اور کې به سوځي، جهنم د اور نه به بچ. دا ضروري خبره ده چې نارینهو له پکار دي چې دوی به پنسي د ګیټو نه اوچتې ساتي. بیا د هغې 3 درجې دي، لکه دا ګیټۍ ده، د دې نه بس صرف معمولي شان له اوچت کړه بس هم صحیح ده. که ډېر ثواب حاصلی لږ نور اوچت کړه، او که نور ډېر ثواب نو نیمې پنډۍ باندې پنډۍ چې نیمه ده هغې نیمې پنډۍ پورې اوچت کړه. د دې پروا مه کوه چې تا ته به تره ووایي یا به تا ته څوک ووایي چې یاره هلکه څه چلې ولې خوړ راغلی دی څه. د دې د خلکو که پروا کوې نو څه ته به دې پرېنږدي، په دې مونځ به دې هم پرېنږدي. د الله او د الله رسول دین ته ګوره او عمل کوه، چاله تکلیف خو نه ورکوې ته. پنسي که ته اوچتې کړې نو چا ته څه تکلیف دی؟ خو لیکن بعضې خلک یې هغې به د دین یو کار یې هغې پسې به ټوکې کوي خامخا مجبور یې وایي یاره ولې خوړ راغلی دی چې دا پنسي دې دومره اوچتې کړي. صحابي چاته ویل کېږي؟ چې نبی صلی الله علیه وسلم یې لیدلی وي، نو لیدلی خو کافرانو نو چې ایمان یې راوړي، ایمان په حالت کې لیدلی وي. نو که څوک ړوند دي نو هغه به بیا صحابي نه، ړوند خو نه یې لیدلي. د زړه یعنې چې کله نبي علیه السلام سره ملاو شو د هغه اواز یې واورېد دا هم صحابي شو. یا چا ورته ووایي چې دا نږدې پیغمبر دی، د هغه مجلس کې شریک شو نو دا صحابي شو. اگر که په خپلو سترګو یې نه دي لیدلی، ډېر صحابه داسې وي چې هغې ړانده عبدالله بن مکتوم رضی الله روم صحابي دی، خو صحابي دی. یو کس په پیغمبر لیدلی وي، ایمان به پرې راوړی وي، خو وروستو به بیا مرتد شوي وي، نو هغه خو بیا صحابي نه دی. نو پوره تعریف دا شو چې چا پیغمبر ولیدو یا د پیغمبر مجلس کې شریک شو، که لږ ساعت نه شریک شوی که ډېر ساعت نه شریک شوی. لکه نبی علیہ السلام چې دی حج له راغلی، نبی علیہ السلام څو حجونه کړي دي؟ یو حج یې کړی. حج له راغلی د کوم ځای نه راغلی؟ د مدینې نه مکې ته راغلی حج له. چې حج له راغلی نو د لرې لرې علاقو نه خلک راغلي وو حج دپاره. هغوی په لومړي ځل پیغمبر ولیدل او صرف هغې ساعت کې ولیدل، خو دغه هم ټول صحابه دي. یعنې که چا یو سیکنډ هم پیغمبر ولیده یا د هغه مجلس کې شریک شو، ایمان یې پرې راوړی او د ایمان په حالت کې دنیا نه تللی، یعنې دا نه چې هغې نه بعد بیا به ایمانه شوی، بلکې په ایمان سره وله مرګ راغلی نو دا صحابي دته صحابي و. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه هغه فرمایي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. چا چې پیغمبر سره ملاقات وکړو، ایمان پرې راوړی او په اسلام باندې مړ شو نو دا صحابي. آخري حدیث دومیم دې کې دا ویل شي. حدیث د بخاری هم دی او حدیث د مسلم هم دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کړی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره صحابه او برکت ته وګوره، وایي په خلکو به یو زمانه راشي څه خلک به جهاد کوي، نو وبه ویلی شي چې تاسو کې داسې خلک شته چې پیغمبر یې لیدلی، تپوس وکړي چې لکه جهاد لبزي کافرو سره، نو تپوس وکړي چې تاسو کې داسې کسان شته لښکر کې چې پیغمبر یې لیدلی یعنې صحابه دي،
چې ویل چې او دا پلانې پلانې صحابي دی دوی به جهاد شروع کړي نو الله به دوی له غلبه ورکړي بیا به یو وخت راشي جهاد به کېږي کافرو سره نو هغې کې به خلک تپوس کوي چې تاسو کې داسې کس شته چې صحابي لیدلي نو څه کسان وایي چې او زه د صحابي شاګرد یم زه د صحابي شاګرد یم زه د صحابي شاګرد وایي دوی به جهاد شروع کړي د کافرو سره والله به دوی هم غلبه ورکړي د تابعي برکت تابعي وی بیا به وخت راشي او د خلک مسلمانان به جهاد کوي د کافرو سره نو تپوس په توګه کې چې تاسو کې تاسو سوچته چې هغه کس لیدلی چې هغه صحابي لیدل یعنی د صحابي د شاګرد تبع تابعي چوي اخیرهم الله پاک او غلبه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلقو کې ورا هغه خلک دي چې کوم زما د زمانه زما د وخت خلک یا د غینه بعد یا د غینه بعد صحابه تابعین تبع تابعین دا بهترین خلک چا چې پیغمبر لیدل بهترین چا چې صحابه لیدل بهترین چا چې تابعین لیدل بهترین خلک او رست به دروغ وارش یا په هغه د روستو دور کې چا چې ایمان وي د هغې څه فضیلت دی هغه به ان شاء الله وخت په وخت بیانو او نن دپاره دا خبرې دا کافي وي دا ذهن کې کېدی او نور هم د صحابو فضیلت به ان شاء الله بیان بیا د هغې نه بعد د یو صحابي تذکره به شروع کوو ان شاء الله اقول قولي هذا